أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ نساء اشپگم سپارہ آیات نمبر 159. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشتا سوق د اهل کتابنا الا ليؤمنن مگر هغه چې خامخا به ایمان راوړي به په هغه باندې یعنی په حضرت عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د حضرت عیسی علیه السلام و یوم القیامت او په ورځ د قیامت یکونو بوی حضرت عیسی علیه السلام علیهم په دوی باندې شهیدا گواهی به ورکي. و ان من اهل الكتاب او نشته د سوق د اهل کتابونه الا مگر ليؤمنن چې خامخا به ایمان وروړي به په حضرت عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د حضرت عیسی علیه السلام. دا هی ضمیر کو اهل کتابو ته راجع شي چې مخکې د اهل کتابونه بیا به ماندا شي چې دیږي به هر یو ایمان وروړي د مرګ نه لغونده کې مخکې خو دغه ایمان به بیا قابل قبول نه وي د الله په نسبت باندې ځکه چې فرعون هم دغه ټیم کې ایمان راوړی خو چې کله د مرګ اثرات شروع شي او په د باندې د ځنکدن آثار شروع شي په دغه ټیم کې بیا ایمان قابل قبول نه دی. فرعون رب موسی و هارون ما د حضرت هارون او د حضرت موسی علیه السلام په رب باندې ایمان راوړی دی خو دغه ایمان بیا قابل قبول نه دی. او کو موته دا چې کوم د اهل کتابو تراجع نشي نو بیا به دې مطلب دا شي چې به قبل موته ليؤمنن خامخابه ایمان وروړي به په حضرت عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د حضرت عیسی علیه السلام د مرګ نه. عیسی علیه السلام خو الله پاک جل شانه ژوندې خېجول دي بر رفعه الله الیه وکان الله عزیزا حکیما بلکې الله پاک اوچت کړی د خپل ځان طرف ته. دویم اسمان کې حضرت عیسی علیه السلام موجود دي. قادیانان هم دا نه مني او قادیانی سره مناظره و د یو عالم نو هغه ورته وی عیسی علیه السلام باندې مرګ راغلی دی هغه وفات شوی دی په سولې باندې خېجول شوی دی. عالم وتوینا هغه دویم اسمان کې موجود دی او د قران مجید نه چې کوم دی ثابت دي چې عیسی علیه السلام بر رفعه الله الیه بلکې هغه الله اوچت کړی دی خپل ځان طرف ته چا وجل نه دی ما د تیر شوی دی کنه وما قتلوه وما صلبوه ناغه دوی قتل کړی دی نه په سولې کړی دی ولکن شبه لهم لیکن دوی مشتبه شوی دي یعنی معامله په دې باندې ګډه وډه کړل شوی ده. نو دی عیسی علیه السلام نه چا قتل کړی دی نه چا وسولې کړی دی. نو قادیانی دا عالم مشه هغه موجود دی الله سره موجود دی دویم اسمان کې او قرب قیامت د برازي نو قادیانی ودی ګور زتلیو ما اسمان ته دویم اسمان می ټول وګته خوې حضرت عیسی علیه السلام می بګي اونمون نو عالم ودی ګور زستان رستو لړم عیسی علیه السلام په کرسي باندې ناسو وی ما ورته چې ته مونږ یو کس را لګلو تی ونی لیدلی وی هغه راته فرمایي چې کس تاسو را لګلو خو سړی سم درونو وډونو د ښکارې دو خزما په دې مخه باندې تیر شو خو ما ته نه قتل زیونی لیدل نو بیا قادیانی سره نور جواب نو خاموش شو. نو عیسی علیه السلام هغه الله پاک ژوندې اوچت کړی دی داغه په ځای باندې دی بل کس قتل کړی دی یې د عیسی علیه السلام مرګري قتل کړی دی یې د خپل ملګری يهودي یای چې کوم دی يهودي مرګري خپل ملګری قتل کړی دی
خو عیسی علیه السلام الله اوچت کړی دی او قرب قیامت ته به حضرت عیسی علیه السلام راځي راکوزیږي به دمشق چې کوم جامع مسجد دی د هغې په مناره باندې به راکوزیږي بعضې وایي د مازدیګر مونځ ټیم به یو حضرت عیسی علیه السلام به د دوو فرشتو په اوږو باندې لاسونه ایښي او دغه د دمشق چې کوم جامع مسجد دی د دې په مشرقي مناره باندې به راکوز شي د مازدیګر ټیم به وي او بعضې علما وایي چې نه دغه روایت کمزوري دی د سحر مونځ له به چې کوم دی حضرت عیسی علیه السلام راکوز شي امام مهدي علیه السلام دی به چې کوم دی عیسی علیه السلام چې کله اته پته ولګي نو یا به دې د مازدیګر مونځ ټیم جمع به ورکوي یا به د سحر مونځ ټیم وي نو دی به حضرت عیسی علیه السلام ورمخکې کېږي چې ته مصلې ته ورمخکې شي نو عیسی علیه السلام به وایي چې نه زه پیغمبر وم خو اوس دلته کې په طور د امتي یم د نبي علیه السلام یعنې زه به ستاسو په شریعت باندې چلېږم د قرآن به زما دستور وي او د رسول الله مبارک سنت به زما دستور وي په هغې باندې به زه چلېږم د امام مهدي صاحب ورمخکې شي عیسی علیه السلام به د هغه په اقتدا کې مونځ وکړي د هغې نه وروسته بیا صفونه چې کوم دی جوړېږي او دجال به چې کوم دی د باب لد هلته به چې کوم دی دجال قتل کړي حضرت عیسی علیه السلام یهودیان چې کوم ځای کې مومي نو هغه به چې کوم دی قتلیږي یوه ونه ده چې هغه ونه به ورسره پناه ورکوي څوک وي کیکر دی څوک بله ونه ښي اختلاف پکې شته دی خو دغه ونه به یهودي له چې کوم دی پناه ورکوي نور کو دا یهودي د دیوال شاته پټېږي دیوال به چغې وي زما شاته یهودي دی کو د ونې شاته پټېږي ونه به چغې وي راشه زما شاته یهودي دی قتل کړي نو یهودیان دی به چې کوم دی قتل شي چې کم مخالفت کوي او چې کوم ایمان راوړي نو په نبي علیه السلام باندې او په عیسی علیه السلام به ایمان راوړي اوس خو یهودیان ټول عیسی علیه السلام د غلط نسبت کوي هغې وي دی حلال ذات د سره نه دی الیاذ بالله یعنې دی د ګناه پیدا دی الیاذ بالله خو په دغه ټیم کې به ومني چې دا د الله پیغمبر دی نو یهودیان چې دی یهودیان دی به یا عیسی علیه السلام ټول قتل کی او یا به چې کوم دی چې کوم ایمان راوړي هغه به ایمان راوړي او چې کوم ایمان نه راوړي مخالفت کې هغه به قتل شي او عیسایان به هم ټول په ټول چې کوم دی په حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي په رسول الله مبارک هم ایمان راوړي په دغه ټیم کې به ټول ایمان راوړي مسلمانان بشي دغه ټیم کې بیا کفر نه پاتې کېږي یا به سړی قتلیږي یا به مسلماني دي هغه دوه لارې دي درې ملار پکې بیا نشته دي چې ټیکس په چې کوم دی قبلي جزیه به قبلي هېڅ پکې بیا نشته دي بس یا به یو سړی قتلیږي یا به ایمان راوړي مخکې خو یهود چې وو هغې عیسی علیه السلام سره پیغمبر ګڼي نه اوسه پورې خو وروسته بیا پیغمبر یا ومني یا به قتل شي عیسایان چې دي نو هغې پکې علو کوي چې دا د یا قتل شوی دی یا دا چې بعضې وي دا د الله زوی دی الیاذ بالله بعضې وي دا په خپله الله دی بعضې حضرت مریم علیه السلام ته کوم دی د الله نسبت کوي نو دغه ټولې خبرې په دغه ټیم کې ختم شي مسلمانان بشي نو دې آیات کې فرمایي چې وان من اهل الکتاب او نشته څوک د اهل کتابونه اهل کتاب یهود هم دي نصواره هم دي عیسایانو ته هم اهل کتاب ویلی شي نصوارو ته هم اهل کتاب ویلی شي بلکې اهل کتاب هغه چاته ویلی شي چې په دې آسمانیو کتابونو کې یو کتاب مني په یو پیغمبر باندې ایمان راوړي د یو پیغمبر په طریقه باندې زندگی تیری په شریعت باندې ته اهل کتاب ویلی شي نو عیسایان دي کو یهود دي وان من اهل الكتاب ونشت سوق د اهل کتابنا الا مگر ليؤمنن چې خامخا به دوی ایمان راوړي به په حضرت عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د حضرت عیسی علیه السلام د مرګ نه دا خبره به ټولو ته ثابته شي چې عیسی علیه السلام راکوز شي یهود به ومني چې دی نه قتل شوی دی او نه به سولی شوی دی بلکې الله اوچت کړی دی عیسایان به ومني چې عیسی علیه السلام نه قتل شوی دی نه به سولی شوی دی بلکې الله ځان ته اوچت کړی واپس راولېږي په دې خبره به ټول ایمان راوړي او ورسره په رسول الله مبارک ایمان راوړي په الله به ایمان راوړي او ټول غلط عقیدې به ختم شي صحیح عقیده باندې به ټول مسلمانان شي او چې کوم یهودیان دي او ضد کوي نو بس هغې نه به سرونه قلم کې ختم دی کی وان من اهل الكتاب او نشته د څوک د اهل کتابونه الا مگر ليؤمنن خامخا به ایمان راوړي به په هغه باندې قبل موته مخکې د مرګ د حضرت عیسی علیه السلام ويوم القیامت او په ورځ د قیامت یکونو بوي حضرت عیسی علیه السلام علیهم په دوی باندې په دې عیسایانو یهودیانو باندې شهیدا گواه عیسی علیه السلام به گواهی ورکوي
چې يهوديانو ما ته غلط نسبت کو زه پیغمبر نه منلم او عیسایانو باندې به دا گواهی کوي چې دې زه د الله زوی جوړ کړی وم زه ما ته د الله د زوی نسبت کو ما ته د الله نسبت کو دا گواهی به حضرت عیسی علیه السلام په یهودو په نصارو دواړو باندې یهود سره پیغمبر نه مني عیسایان به علو کی زیاتی کی پکې دا الله پاک نسبت ورته کوي د الله د زوی نسبت ورته کوي نو په دې ټولو باندې به حضرت عیسی علیه السلام دا گواهی کوي چې الله ما نه دي ته ویل چې زه الله ما نه مې ورته ویل چې زه د الله زوی یم بلکې دې ته ما ویل چې زه د الله بنده یم انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا او دا مې ورته ویل چې الله بل دی چې هغه دا ټول کائنات پیدا کړي ويكون وبدي عليهم بدوی باندې شهیدا گواه فبظلم من الذين پس په وجه د ظلم من الذين دها کسانو هادو چې يهوديان د دې ظلم د وجنه حرمنا الله وي مون حرام کړی دي عليهم بدوی باندې طيبات پاک سيزونه او حلت چې حلال لهم د دوی لپاره پاک سيزونه په الله پاک د دې د ظلم د وجنه حرام کړی دي چې دې څومره ظلمونه کړل انبیاء علیهم السلام نه حق قتل کړی دي دغه عیسی علیه السلام باندې تهمت لګولې دي داغه په پاکي بور حضرت مریم علیه السلام باندې تهمت لګول دي تورات کې تحریف کړي دي قسم قسم گناهونو کې دي مبتلا او قسم قسم ظلمونه دي کړی دي دا هغه ظلمونو د وجنه الله فرمایي چې فبظلم من الذين پس په وجه د ظلم ده کسانو هادو چې يهوديانو حرمنا من حرام کړل علیهم بدوی باندې طیبات پاک سيزونه او حلت لهم چې حلال د دوی لپاره چې مخکې د دې لپاره حلال خو د دې د ظلم د وجنه الله یا حلال سيزونه به حرام کړ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم سوره انعام کې رستور روان دي چې الله په دې باندې حرام کړی شتر مرغ به حرام کړو مرغابه به حرام کړو او به چې د کوم سيزونو د اخپې دغه دا پرده غوند کی یعنی ګپ پګینی نو دغه سيزونه به الله پاک حرام کړی ګړې به حرام کړی و چربي کوم واز غچې ده به حرام کړی و نو ډیر سيزونه په دې باندې د دې د ظلم د وجنه الله حرام کړو هغه سيزونه چې مخکې دي ته حلال ورستو به الله پاک حرام کړو سورې انعام کې ورستو بیا ذکر راشي ان شاء الله تفصیلی حرمنا من حرام کړی دي علیهم بدوی باندې طیبات پاک او حلال سيزونه او حلت چې حلال لهم د دوی لپاره مخکې د دې لپاره حلال خو دې چې کله ظلمونه شروع کړل د دې د ظلم د وجه نه په الله غ حلال سيزونه حرام کړل وبصدهم او په وجه د منکول د دوی عن سبیل الله د لارې د الله نه کثیرا د ډیرو خلکو یعنی ډیر خلک دي د الله د لارې نه چې کوم دي منی کړی دي د نبی عليه السلام صفات خو په تورات کې موجود خو د دې چې کوم مشرانو يهوديانو کوم عالمانو نو هغه ظالمانو بعد نبی عليه السلام صفاتو کې ترمیم کو نبی علیہ السلام صفت متوسط درمیانه دی به اولی کو د نبی علیہ السلام صفت بدلوي نو چې کوم لاندې يهوديانو هغه خودي په تیاره کې ساتلیو او دې چې دا تحریف په قران په تورات کې نه کولې نو دا نور يهوديانو به ایمان راوړو خودي به خلکو ته دا د الله پیغمبر نه دی قبل دی کې نور نه خېدي نو چې کوم جاهلان کسانو هغه دی په تیاره کې ساتلیو دي د الله د لار نه من کړیو د اسلام نه من کړیو وبصدهم او په وجه د من کول د دوی عن سبیل الله د لارې د الله نه نو دې دغه تحریف په وجه باندې خپل لاندې يهوديان چې کوم لاندې طبقه چوا چې کوم جاهلان او عالمان نو اغه د الله د لار نه د اسلام نه من کړیو کثیر ډیر خلک من کړیو د دې وجنه او د ظلم د وجنه الله پاک په دې باندې حلال شيونه حرام کړیو وان من اهل الكتاب او نشته د سوق د اهل کتابونه الا مگر لا يؤمنن خامخاب ایمان وروړي دوی به په هغه باندې یعنی په حضرت عیسی علیه السلام باندې یو ټول ته پته ولګي چې عیسی علیه السلام خو نه قتل شي و نه پسولې شي او ژوند الله اسمان ته اوچت کړي او چې کله عیسی علیه السلام راشي لا يؤمنن خامخاب دی ایمان وروړي به په حضرت عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د حضرت عیسی علیه السلام د مرګ نه عیسی علیہ السلام د مرګ نه مخکې به دی ایمان وروړي پته به ولګي و یوم القیامت او ورځ د قیامت یکونو بوی علیهم و یوم القیامت او ورځ د قیامت یکونو بوی حضرت عیسی علیہ السلام علیهم بدی باندې شهیدن گواهی به ورګي فبظلم من الذين
پس په وجه د ظلم د هغه کسانو هادو چې يهوديان دي حرمنا من حرام کړی دي علیهم په دوی باندې طیبات پاک او حلال سيزونه احلت لهم چې حلال مخک دوی ته وبصدهم او په وجه د من کول د دوی عن سبیل الله د لارې د الله نه کثیرا د ډیرو خلکو چې ډیر خلک چې کوم دی د الله د لار نه د اسلام نه من کړی دي د دې وجه نه په الله پاک سيزونه حرام کړی دي وان من اهل الكتاب او نشته دي سوق د اهل کتابونه الا ليؤمنن مگر هغه چې خامخا به ایمان وروړي به په هغه باندې قبل موته مخکې د مرګ د حضرت عیسی علیه السلام نه و یوم القیامت او ورځ د قیامت یکونو به حضرت عیسی علیه السلام علیهم په دوی باندې شهیدن گواه فبظلم من الذين پس په وجه د ظلم د ها کسانو هادو چې يهوديان دي حرمنا من حرام کړی دي علیهم په دوی باندې طیبات پاک او حلال شیزونه احلت چې حلال مخک لهم د دوی د بارا وبصدهم او په وجه د من کول د دوی عن سبیل الله د لارې د الله نه کثیرا د ډیرو خلکو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.